مولانا صاحب دی شهادت ته څنګه ګورې د شخصیت ته څنګه ګورې او دلته په دې صوبه کې حکومت چې کوم دی دغه ترهګرو ته دغه فتنة الخوارج ته موقع ورکوي ډایلاګ او ډایلاګ او ډایلاګ نه داسې خلکو سره ډایلاګ پکار دی. منګه ټول عمر روټ استعمال کړی منګ دغه خلک دا نن چې په دې اسمبلي هال کې ناس خلک دی دا که دا وزیر اعظم دی دا زما په اوټ باندې راغلی دی ما دله اوټ ورکړی دی ته راځې ستا یوه خبره په عمران خان ختمیږي او بله دې شروع کېږي د عوامو له څه وکړه د عوامو له څه ورکړه ته څه کې ته څه باندې په دې کورسۍ ناست دی ته کله یوه خبره کې کله بله کې تا چېرته د ترقۍ کار راوړو تا دې پښتنو له څه ورکړه 15 کاله موږ وډتېدو 15 کاله موږ تباه و برباد شو خو قسم دی افغان شیرپاو صاحب دا خبرې نه څوک کولی شي نه څوک کوي. دغه وزیر اعلی وایي چې پوج د دې صوبې نه وځي لکه پوج چې نه وي په دې صوبه کې نو بیا به لا کم بله خبره کومه جي زما ډېرو خبرو سره لګي نه دا ملک آباد دی زموږ په پوج باندې آباد دی ته دا پوج لرې که ته د دې بازار نه په دې بازار کې په بیټ باندې پولیس ودرېږي دا پولیس والا ته ورشه ویسیچو ته ووایه وایي دا پولیس والا دې بازار ته بیټ له مه وباسه ته زمانه په دې دوکان کې محفوظ کېنه یاره که ته زمانه محفوظ کېناستې که نه زه به سپیم دې پولیس والاو ته دوا کوئ چې نن په دې بازار کې ستا بیټ کوي دې پولیس والاو ته او دوی شهیدان کېږي په جنازو کې شرکت نه جنازې او شهیدان څوک نه مني نه څوک د پولیس شهیدي مني نه څوک د آرمي والا شهیدي مني علما خو هسې تباه شو علما خو روان دي. دا یو لمحه فکریه ده د ټول علاقې دپاره د ټول علم دپاره ځکه چې دې کې مولا محفوظ نه دی او د مولانا عبدالسلام صاحب په مرګ باندې یوازې د هغه کور او خاندان نه چې دا ټوله علاقه د یو ښه عالم نه د یو پوهه سړي نه محرومه شوله نو موږ په ډېر زیات د خفګان اظهار کوو په دې پېښه باندې او د حکومت نه دا مطالبه کوو چې ککړو خلکو ته دې زر تر زره رسوي وشي. ګلستان خان دغه دهشتګردي روانه ده دغه شانتې عظیم شخصیات چې کوم دی نو هغه زموږ نه شهیدان کېږي بیا د صوبایي حکومت کردار ته څنګه ګورې دلته کې چې کومه ترهګري روانه ده نو د دې باوجود هم وایي چېرې مذاکرات کوو دلته تا نه لاس او خپې کټ کېږي او تا هغوی سره کینې مذاکرات کوي. بلکل جی د صوبایي حکومت خو دې کې هېڅ قسمه رول نشته دی د هغوی څه پوهه نشته دی د هغوی ترجیحات امن نه دی د هغوی ترجیحات نور دي څو پورې چې دلته دې دوران کې یو نیشنل ډایلاګ پکار دی د دې دپاره دا د عبدالسلام صاحب اسیسینیشن دا زما په خیال چې د دې ټول دغه دپاره او په داسې یو کریټیکل ټیم کې په سخت ټیم کې د مرګ نو دا لمحه فکري ده. زموږ د ملک ډېر الحمدلله ښه ملک دی او خو دغه خو اصل وجه دا چې دلته قصاص نشته بدله نشته چې یاره دا قسمه دهشتګردي وشي دا سزا دې ورکړی شي خو دا قسمه سزا زموږ ادارې مضبوطې دي فوج هم مضبوط دی الحمدلله پولیس انویسټیګیشن زموږ مضبوط دی خو په صحیح طریقه باندې د دې خو انشاءالله دې مخنیوه به وشي. تاسو مثال وګورئ هسې لنډ راته زه ښیم د سعودي عرب دا مثال وګورئ هلته معمولي شان دغه وشي او د هغوی پوره تحقیق وکړي او سزا هلته ورکړي نو خلک یریږي بیا خلک دا قسمه دهشتګرد نه کوي. نو زه په ډېر معذرت سره او په ډېر یو دغه درخواست کوم خپل حکومت ته خپل چارواکو ته چې د دې په ښه طریقه باندې انویسټیګیشن وشي او دقې چې کوم دا دهشتګردي ترهګر دي او دا دومره عظیم انسان زموږ نه لاړه د دې مخنیوه وشي آینده به ډېر لوی لوی خلک دي الحمدلله اپریشن پکار دی لکه د دوی په صحیح طریقه مخنیوی پکار دی.